بعضی کسان به درته یو بله خبره کوي. ترمذی شریف کې راغلی دي چې اذا استعنت فاستعن بالله، کله چې مدد غواړي نو الله نه غواړه. د یو دوه ټکي علمي کوم د علماو د پاره، تاسو په متنګيږئ. یو مفهوم موافق دی او مفهوم مخالف دی. مفهوم موافق دلیل دی، مفهوم مخالف دلیل نه دی. د مفهوم مخالف د پاره یولس مثالونه دي او انواع دي، اصناف دي. یو د مفهوم مخالف نه مفهوم الشرط، بل د مفهوم مخالف نه مفهوم الصفت، بل د مفهوم مخالف نه مفهوم الاستثناء دی، بل د مفهوم مخالف نه مفهوم العدد. یولس مفاهیم دي چې هغه مخالف دي، هغه دلیل نوی شریعت کې. اذا استعنت فاستعن بالله، چې مدد غواړي الله نه غواړه. الله نه مدد جایز دی که جایز نه دی؟ جایز دی کنه. کوم سنیانو ویل چې الله نه مدد جایز نه دی، دا حدیث په مونږ راځي. مفهوم موافق دا دی چې الله نه مدد غواړه. مونږ غواړو کنه غواړو، دعاګانې کې تاسو الله نه غواړئ کنه غواړئ، دا مفهوم موافق. د دې مفهوم مخالف څه دی؟ او د بل چا نه مدد مه غواړه، دا حدیث کې نشته. اذا استعنت چې مدد غواړي فاستعن بالله، الله نه غواړه، دا موافق دی. او دا الله نه بغیر بل نه مه غواړه، دا مفهوم مخالف دی. او مناظری اصول دا دي چې څوک چاته دلیل پیش کوي هغه به پیش کوي چې جانبینو کې مسلمه. نو مفهوم مخالف د احناف په نس دلیل نه دی، نو ما حنفي ته څنګه پیش کوي؟ دا دلیل نشي کېدی. او زه به الزامن بل مثال ورته پیش کوم. د جنتونو د پاره مختلف جنتونه دي. جنت عدن دی، جنت النعیم دی، جنت الفردوس دی. رسول الله مبارک فرمای اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، کله چې د الله نه سوال د جنت کوي نو جنت الفردوس دی نه غواړئ. پوه شئ په خبره؟ اوس یو سړی د جنت عدن سوال کوي نو ناروا دی، خو د هلته هم دغسې معنا ده کنه. اذا استعنت فاستعن بالله، اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. دام شرط جزا دا غم شرط جزا دا. مفهوم موافق د دواړو مسلم، مفهوم مخالف د دواړو قبول نه دی. دلته معنا دا ده چې جنت الفردوس سوال افضل دی. خدا د دې دلیل نه دی چې اوس بل جنت ته مغواړه، بلم ته غواړه، بلم ته غواړه، خدا افضل. اذا استعنت فاستعن بالله، کله چې مدد غواړي الله نه غواړي، یعنی الله علت مدد د پاره دی. حقیقتا مدد الله رب الجلال کوي. ومن نصر الا من عند الله، حقیقت کې مدد د الله نه دی. ګوري دا نسبت خو دوی ته سبب وي کنه، دا خو مجاز وي، دا خو باذن الله کېږي دا کارونه. هم دغه نبی چې تاسو سره مدد وکړي دا الله کړی وي، ګوري دې سبب ګرځېدلی. لکه مخکې مې مثال درکړ چې بوټي الله شین کړی، خدای سببي کنه. دغه یو ولی تاسو سره مدد وکړي دا الله مدد کړی دی، خدا ذریعہ او سبب ګرځېدلی. نو دغه شان دغلتم اذا استعنت فاستعن بالله، الله نه مدد غواړه. دا مفهوم موافق دی، مسلم دی. او مفهوم مخالف دلیل نه دی. دا د دې دلیل نه ګرځېږي چې د بل نه مدد اوس شرک دی. بیا به درته وایي چې ایاک نستعین، خاص تا نه مدد غواړو، او د بل نه مدد ناروا شو. لکه دې نه خو نه ثابتېږي چې بل نه ناروا شو. ایاک نستعین حقیقتا، په حقیقت کې یا الله مدد مونږ ته نه غواړو. د مددونو علت دی، او د بل نه چې کېږي دا تسببا دی او مجازا دی او معجزتا دی او کرامتا دی، په دې کې اثر د خالق وي. او که داسې تاویل نه کړي نو هم د اوله سپاره کې رستو بله اعتراضي و ایایا فتقون، او خاص زمانه ویریږئ. مچۍ نه یریږي که نه یریږي؟ مار نه یریږي که نه یریږي؟ لړم نه، ډز نه، بمبار نه، ډېرو څیزونو نه، لیونه، زمري نه. نو چې کوم وابي در سره لانجه کوله، مړه مچۍ لاس کې ونیسه، مړه. او چې ته وي ایاک نستعین، خاص تا نه مدد غواړو، بل نه شرک، ته دا مړه مچۍ ور واچوه، زموږ ټوپونه خلاص کړي. وایي به ټوپونه که نه؟
وای اول مشرک بیا ته ځکه چې الله فرمایي چې ایا فرهبون خاص ما نه ویریږي ته خو مچې نه ویریږي خدای معنا نه ده د مچۍ نه یرا د لړم نه یرا د بل شي نه یرا دا ټول یری چې راواخلې دا په حقیقت کې د الله نه یرا ده یاره چې ته په دې پوه شي چې دا سترګې مې پټې شي ډایرک خوري او غلمان دې زویم چې دې مرګ ته بغېږه ورکړي خو یاره خو د الله نه ده چې ما سره به څه مسله کېږي قبر به څنګه آخرت به مې څنګه وي نو د دې ټولو مرګونو د اسبابو د یرې نه دا یره دا حقیقت کې د الله نه یره ده نو په حقیقت کې د الله نه یره ده او اسباب د یرې نور ډیر دي خو هغې ته څوک شرک نشي ویلی